أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون حال د دې منافقانو په شان د حال د هغه چا دی چې بل کړي وره پس هر کله چې رڼا کړي دا اور هغه څه چې چاپېره یې د ده نه نو بوځي الله تعالی رڼا د دوی وترکهم پرېږدي دوی لره فی ظلمات په تیارو کې لا یبصرون چې هېڅ شی نه ویني صم بکم عمي کاڼه دي دا منافقان په شان د کڼو دي بکمون چاړاګان دي عمي او ړانده دي فهم لا یرجعون نه راګرځي حق ته د دې ځای نه اوس مثالونه شروع شو د منافقانو مخکې تقریبا 15-16 قبیح صفات بیان کړه اوس د هغوی دپاره مثالونه بیانوي قرآن کې تقریبا 52 مثالونه بیان شوي دي او 15 مثالونه صرف په سورت بقره کې دي نو د مثالونو د بیانولو فیدی یو خدای چې سړی په هغې سره عبرت حاصل کړي ویضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون الله پاک مثالونه بیانوي خلقو ته د دې لپاره چې تو عبرت حاصل کړي دویمه فایده یې دا ده فکر وکړي وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون دا مثالونه دي موږ بیانو خلقو ته د دې لپاره چې دوی سوچ او فکر وکړي درېیمه فایده یې دا ده چې یو عقلي شی چې دی هغه نزدیکي او حسي شی دی جوړ کړي معقولاتو نه محسوسات جوړوي په مثال سره او څلورمه فایده یې دا ده چې څوک د قرآن په مثال باندې پوه شو نو دی عالم دی لکه قرآن کې وایي وتلک الامثال نضربها للناس وما یعقلها الا العالمون دا مثالونه چې موږ بیانوو د خلقو لپاره او نه پوهېږي په دې باندې مګر عالمان نو مثال د مسلې د وضاحت دپاره یي چې خبره واضح شي په مثال سره خبره واضح کېږي عمرو ابن مره رحمت الله علیه هغه نه نقل دی چې زه د قرآن په مثال تیر شم او پوه پرې نه شم نو ډېر خفه شم چې زه د علماو د درجې نه ښکته پرېوتم لکه قرآن کې خو عالم هغه چاته ویلی دی چې هغه په مثال باندې پوهېږي چې زه پرې پوه نه شم زه عالم نه یم بیا اوس دا مثال چې د ممثل له سره فټ کوي نو څنګه فټ کوي نو د دې دوه طریقې دي نو زمونږ علماو استادانو مشایخو دا دوه طریقې په دې طریقه باندې فټ کړي دي هغه وایي چې دا مثال د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د منافقانو دی په آیات کې ادماج دی څه خبرې پکې پټې دي حذف دی پکې اصل عبارت داسې دی چې مثلک او مثل المنافقین کالذی استوقد نارا وهناک رجال قاعدون ستا مثال پیغمبر صلی الله علیه وسلم او مثال د دې منافقانو په شان د هغه سړي دی چې هغه اور بل کي او هلته څه خلق ناسي نو ستا او د منافقانو مثال په شان د هغه سړي دی چې هغه اور بل کي او هلته څه کسان ناسي نو د هغه اور نه ګیر چاپېره رڼا شي بیا دا اور مړ شي نو دغه ناس خلق پر ډیره سخته تیاره کې پاتې شي ځکه چې د مخکې نه تیاره ای او رڼا نه نو انسان ته دومره تکلیف نه وي خو چې رڼا شي او بیا چې د تیاره شي نو په دې باندې انسان ته ډیر تکلیف راشي نو نبی علیه السلام راغی دین بیان که منافقان موجود و دو د مخکې نه کافر و نو د نبی علیه السلام د رڼا نه فایده واخسته په ظاهره ایمان راوړ او د اسلام نه فایدې واخستې
او د اسلام د خیر نه خبر شو نو بیا دا اور مړ شو نو دوی د الله د رسول له نورې فایدې وانه غستې او صحیح ایمان یې نه و راوړی. نبي علیه السلام ته الله پاک پورته کو په سختو تیارو کې دوی پاتې شو چې هېڅ یې نه لیدل. نو دوی له پکار دا وه چې د دې رڼا غم یې کړی وی او لرګي راټول کړی وی ځکه چې اور هله باقي پاتې کېږي چې نور لرګي او خاشاک دا ورته اچوي چې نور خاشاک او دانۍ نو هغه شته اور خو بیا مړ شي که نه. نو دوی د نبي علیه السلام نه پوره فایده وانه غسته او د دونه هغه طریقې خطا شوې او ایمان یې چې کوم دی هغه ګډوډ و متزلزل و. بله طریقه دا ده چې دا بعینه د منافقانو مثال دی او منافقانو په خپله اور بل کړی په خپله نبي علیه السلام نه بل چا نه او په خپله دو اور بل کو استوقد نارا بان آمنو. دوی مثال په شان د هغه سړي دی چې هغه اور بل کړي نو اور یې بل کړه رڼا یې وکړه ځکه چې ایمان یې راوړ نو دغه ایمان لږه غوانته فایده دو ته ورسوله نو ګیر چاپېره چې کوم دی هغه رڼا شوه او دا رڼا کمه وه ما حوله صرف د ده ګیر چاپېره رڼا وه او ډېره رڼا نه وه نو په ایمان راوړو باندې دوی لږې فایدې ته وکتل او دا دنیا هغه فایدې واغستې نو په کار دا وه چې دا رڼا یې پوره کړی وی اور یې زیات کړی وی او د اور د مړ کېدو غم یې کړی وی چې دا خو زموږ نه مړ کېږي نو په کار وه چې څه لرګي خشاک پشاک دا یې راجمع کړی وی چې دا اور ترې مړ شوی نه وی نو خدای پاک د دوی نه دغه رڼا او دغه اور واغسته په تیارو کې پاتې شو. نو دغه شان د ایمان د پاره هم دا یو ماده په کار ده لکه څنګه چې د اور د بقا دپاره څه لرګي په کار دي چې هغه اور باقي پاتې شي نو دغه شانتې د ایمان دپاره هم څه په کار و معاون چې هغه فایدهمن علم او نیک عمل و نو د دې نه خو هغو محروم و منافقان صحیح علم سره هم نو او صحیح عمل هم دوی نه کو نو د هغې د وجې نه چې کوم دی هغه په تیاره کې دو پاتې شو. اوس تفسیري تطبیق داسې دی چې د دې منافقانو مثال داسې دی چې یو ځای کې یو ځنګل کې تیاره ده او دې یو کس ته د سختې رڼا ضرورت وي دا منافقان داسې دی که په یو ځنګل کې چې ډېری او دو ته د سختې رڼا ضرورت دی د سره اوس هېڅ ذریعه نشته چې اور ولګوي او د هغې نه رڼا حاصله کړي نو په دې کې د بل چا نه دوی هغه لیدکې واغسته او ځان له اور بل کو کله چې د ده نه ګیر چاپېره ماحول او علاقه رڼا شوه نو ده پکې څیزونه ولیدله هغه ځای پکې هم ولیده کوم ځای چې دی ولاړو او د هغه ځای خطرات او د امن او امان اسباب دا ورته هم معلوم شو نو د هغه اور نه یې فایده واغسته دی خوشحاله شو خیال یې دا وکړو چې دا اور دا ختمیږي نه دا زما په اختیار کې دی او دا رڼا هم زما په اختیار کې ده نو اچانک الله پاک د ده نه دا اور مړ کړ نو د هغه رڼا یې واغسته نو د هغه خوشحالي ختمه شوه په تیارو کې پاتې شو د اور هغه سوزش چې دی هغه پاتې شو رڼا یې لاړه نو هر طرف نه چې کوم دی د تیارو کې راګیر شو د شپې تیاره وه د وریځې تیاره د باران تیاره د رڼا د تلو نه وروستو هغه تیاره نو په دغسې حال چې د چا وي نو هغه به څنګه حال وي یو سړی په ځنګل کې او هغه ته سخت ضرورت دی د اور او د رڼا او اور بل کړي او اچانک هغه اور د ده نه لاړ شي بد حال پیدا کړي دغه شان د دې منافقانو بد حال دی نو دغه شان حال د منافقانو د مدینې هم و چې هغوی په جهالت او کفر کې پراته وو نو ایمان راغی نور راغی د مکې نه قرآن او سنت هغه راغلل نبي علیه السلام راغی نو دوی په ظاهره په هغه کې داخل شو نو څه لږه غوانتې رڼا حاصله کړه او د ایمان مزه یې هم لږه وڅکله پته ورته ولګېده چې موږ تر اوسه پورې په جهالت کې او دا خو صحیح خبرې دي د فطرته
سره برابر خبرې دي کوم چې د پیغمبر موږ ته وکړي نو د مسلمانانو نه د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم نه اور او رڼا حاصل کړه نو په هغې باندې د دوی دا نفسونه هم محفوظ شو مالونه پې هم محفوظ شو په زکات کې په مال د غنیمت کې دې کې ورته حصه هم میلاو شوه د مسلمانانو د زنانو سره نکاح هغه هم آسان شو ځکه چې په ظاهره خو مسلمانان وه او په دنیا کې یو قسم سکون او آرام ورته میلاو شو خو ناڅاپه ترې هغه رڼا بیا لاړه ځکه چې د دوی هغه ایمان چې و هغه قوي نه و په زړه کې نه و د ژبې د سره و نو بیا په تیارو کې چې کوم دی هغه پاتې شو نو دقه مثال دی د دوی دا مثال چې مسلحو سره فټای نو په دقه شانتې به فټ کېږي نو ثم بکم عمي فهم لا يرجعون نو دوی کاڼه دي ګونګیان دي چاړاګان دي ړانده دي نو دوی نه راګرځي د دغه تیارو نه رڼا طرف ته یا نه راګرځي د دې باطل نه حق طرف ته نه راګرځي ثم بکم دې ته تشبیه بلیغ وي چې هغه حروف د تشبیه چې دی هغه او مشابه حذف کی نو دا داسې هم کالصم هم کالبکم هم کالعمی دو په شان ته د کڼو دي دوی په شان د چاړاګانو دي دوی په شان د ړندو دي هم مبتدا ده دا ثم بکم عمی دا ولا خبر ده مبتدا حذف ته حروف شدید هغه تشبیه هغه هم حذف شوي دي نو په عربی کې کاف دی کالصم کاف او نحوو دی مثلو وغیره په پښتو کې دغسې او دغه رنګ یو غوندې دا حروف دي نو دا چې حذف شي نو دې ته تشبیه بلیغ ویل کېږي نو دلته دا تشبیه بلیغ ده پښتو کې مثال د دې داسې دی لکه خوله دې کدو دی سر دې کدو دی خوله دې سوړه ده باور پرې نه کوم دا یو شعر یو ټوکړه ده سر دې کدو دی خوله دې سوړه ده باور پرې نه کوم نو دا سر چې دی دا کدو په شانتې دی او خوله دې د سوړي په شانتې ده نو باور په هغه یقین زه په دې باندې نه کوم نو کدو چې دی په هغې کې یو پکې هغه دا پراته یا سماوا ده خو د عقل نه خالي نو ستا سر کې هم څه شته خو عقل پکې نشته نو د دې سر تشبیه د کدو سره ورکړه او عادات تشبیه چې دي حروف حذف شوي دي او خوله دې سوړه ده دا موږ پښتو کې ستا خوله خو د کمر سوړه ده دغسې خلک وایي نو خوله دې سوړه ده باور پرې نه کوم نو چې کمر یا سوړه یې پکې هغه سوړي باندې څوک یقین نه کوي ځکه کله ترې مار راوځي کله ترې لړم راوځي کله ترې بل شی راوځي نو ستا د دې خولې نه هم څه وځي نو په هغې باندې یقین نه کله یوه خبره کوي کله بله خبره کوي نو د دې خولې تشبیه چې کوم دی هغه د سوړي سره ورکړ ده هغه حروف یې حذف کړل دي نو دې ته ویل کېږي نو دوی په شان ته د کڼو دي او دوی په شان ته د چاړاګانو دي دوی په شان د ړندو دي نو حق ته نه راګرځي لا یرجعون من الباطل الى الحق د باطل نه حق طرف ته نه راګرځي نو دقه ده بوک سوم چې کوم دی د اسم جمع ده کون ته ویل کېږي ابکم جمع ده ابکم چې دی هغه چاړه ته ویل کېږي عمیون د اعما جمع ده اعما چې دی هغه ړوند ته ویل کېږي نو په حقیقت باندې دا کلام بنا نه دی ځکه چې دوی کاڼه دي ړانده دي چاړاګان دي دغسې خو نه وه دا کوم منافقان چې وو نو هغه نه کاڼه وو نه ړانده وو د چاړاګان وو د هغو غوږونو هم کار کو د سترګو هم کار کو د ژبې هم کار کو خو په دې سترګو باندې هغه حق نه لیده په دې ژبه باندې د حق خبرې نه کولې او په دې سترګو باندې چې کوم دی حق یې نه لیده نو دوی داسې وو لکه چې کاڼه او ړانده او چاړاګان نور کاڼه او ړانده چاړاګان دو نه وو په حقیقت باندې چې محمول دا کلامه نو بیا کذب لازمیږي د خدای په کلام کې بیا خو دروغ شو چې دو ړانده دي چاړاګان دي او کاڼه دي نو هغه خو بلکل ټیک ټاک وو نو چې ټیک ټاک نو دا ورته ویلي دا په تشبیه باندې بنا دو داسې دي لکه ړانده او چاړاګانه او کاڼه چې د حق خبرې نه اوري نه په هغې باندې سوچ کوي نه هغه وایي نه یې هغه ویني دا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لا اله الا انت سبحانك
صلی الله تعالی